الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هر مسلمان ومؤمن تا دا خبر واضح ده چې الله سبحانه وتعالى دا دین پورا کړی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذمہواری و چې دا دین مونږ ته مکمل را ورسي. او الله سبحانه وتعالى وتدا خبر کړی د قرآن کې وإن لم تفعل فما بلغت رسالته او کتا دسی ونکړه نو تا هغه پیغام کوم چې الله طرف نه درکړی شوی د هغه د خلکو ته ونه رسو. او د حجة الوداع په موقع باندې رسول صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام په دې خبره باندې گواه کړو چې ما تاسو ته دین در رسول دی او کنه الا هل بلغت اغوتي او یا رسول الله دین در رسول دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم اسمان ته ګوته ونیوه ویا الله ته گواشه په دې باندې صحابه کرامو نه اقرار واغستو او غوتي او ته دین رسول دی مکمل پورا. بیا رسول صلی الله علیه وسلم په خپل بل حدیث کې دا خبره کړې ده چې هر خبره چې تاسو جنت ته نږدې کې هغه مې تاسو ته ښوولې ده او هر خبره چې تاسو د جهنم نه لرې کې هغه مې راته ښوولې ده او دغه شی چې جهنم ته یو عمل نږدې کوي ګناه ده نو هغه مې راته هم ښوولې چې دا ګناه ده دې نه ځان لرې ساتي. نو دین بالکل واضح دی او مکمل دی او داسې یو مسله نشته چې هغه په قرآن او حدیث کې نه وي. او دغه زمونږ ایمان او عقیده ده چې هر مسله په قرآن او حدیث کې شته. خو دومره ده چې د چا ذهن ورته رسي او د چا ذهن ورته ونه رسي. نو بعض جاهلان دا خبره کوي پلانی مسله او پلانی مسله نشته په قرآن کې او په حدیث کې ته یو خایزه وي. دا ټکي ته یو خایزه د دې څه مطلب دی؟ یو چیلنج دی، تحدي ده چې ته ما ته ثابت کړې چې قرآن او حدیث مکمل دین دی. څنګه ته د مسلمانی دعوه کې او بیا د دې کوشش کې چې د قرآن او حدیث خلکو ته نامکمل ثابت کم او خلکو ته ثابت کم چې بعض مسلې والعیاذ بالله د الله نه پاتې شوي دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغوی نه دي بیان کړي. زه بیانوم، زمونږ مولوي صاحب بیان کړي، زمونږ کتاب کې راغلي دي، زمونږ مذهب کې راغلي. زمونږ د ایمان او عقیده ده چې قرآن او حدیث مکمل دین دی. همدغه حجة الوداع په موقع باندې د عرفات په ورځ د آیت نازل شوی. الله سبحانه وتعالی وی اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، الله يمانن هغه دین چې دستاسو هغه ما پوره کړو. الله وتعالى اليوم أكملت لكم مکمل کړی مې پوره کړی مې. د دین بعد چې سوکم دا قانون دی چې سوکم د دین بعد په دین کې داسې مسله راوباسي چې هغه په دغه دین کې نه وه کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را رسولی دی، دا به بدعتي او دا به گمراهي او دا به سراسر خطا عملی. کائنا من کان، کاغه هر څوک، کاغه عالم دی، کاغه مفتی دی، کاغه شیخ القرآن دی، کاغه شیخ الحدیث دی، او کاغه هر څوک دی. ځکه امام مالک رحمه الله وی دا ډېره ناشنا خبره کړې دی. امام مالک وی هغه وخت کې چې یو خبره دین شمارلی کېدو، یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، د صحابه کرامو په زمانه کې، نن موقع دین دی. او هغه وخت کې چې کوم خبره په دین کې نه وه نن هم په دین کې نشته. نن چې خبره ته دین ویلی کېږي او په هغه وخت کې ورته دین نه ویلی کېدو نو دا به صحیح، دا به بدعتي، دا به هم دین نه شمارلی کېږي اگر که دا خلک ورته دین ووایي. په هغې مثال چې خلک یو د ځان نه مثال کې
اتوار ورځ خاص کی یا د پیر ورځ خاص کی او په هغه باندې یو خاص عبادت شروع کی او به دا وسره مو وي چې څوک په دې ورځ دا عبادت وکړي الله ولدا دا ورکړي. دا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. نن ته د دین جوړ کو خود رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خدا دین نو کنه و دا عبادت وو نو چې دا عبادت په هغه وخت کې نو نن هم دا عبادت نشي کېده. زمون په دې زمانه کې وخت کې یو بدعت مشهور بدعت چې هغه په ډیرو ملکونو کې مسلمانانو ملکونو کې د مسلمانانو په دغه بدعت کې واقع دي او هغه په هغه ورځ باندې اختر المنزل یا مناوهل یا خوشحالي کول په کوم ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شوی او هغې ته ویل کېږي مشهور دی په عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم. ناروا او قبیح بدعت دی. قبیح متبدی وي ځکه چې په دې کې ډېر ناروا کارونه کېږي بعضو به کې تاسو واورئ. دا بدعت په دې امت کې په څلورمه صدۍ کې دننه راوتی. څلورمه صدۍ هغه پیړۍ چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغې صفت کړی هغه درې اولنۍ د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه بیا په هغې پسې او بیا په هغې پسې 300 کاله د غوره انسانان دي په دې امت کې. غوره انسانان د اولني انسانان دي. د هغې نه بعد دا خبره په دې امت کې راننوتې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې عید میلاد النبی و نه د صحابه کرامو په وخت کې و نه د تابعینو په وخت کې و نه د تبع تابعینو په وخت کې و بلکې هغوی چا دا پېژندوم نه چې رسېدي. د هغوی نه بعد چې کوم علما راغلي دي هغوی په وخت کې دا نه و. څلور امامان چې کوم دي د هغوی په وخت کې دا نه و. فقهاو په وخت کې دا نه و. محدثین لکه امام بخاري امام مسلم او داسې نور ټول د دې بدعت نه بیزاره دي او دا بری دي. څه کم 400 کاله چې کله تیر شو نو د هغې نه بعد دا بدعت راوتی دی او اولنی ځل چې دا بدعت چا کړی دی هغوی ته ویل کېږي عبیدیین او دا رافضه دي. رافضه شیعګان چې په دروغه باندې ځان ته به هغوی فاطمیین وي او فاطمیین به په دې وي زمونږ نسبت چې دی هغه او زمونږ نسب هغه مقه نسب دی کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یعنې موږ د هغه په نسب کې یو. او ډېرو علماو د دوی دا نسب ثابت کړی دی چې دوی به دروغ وي. ډېر بدعات دوی په دین کې راویستي په دغه څلورمه صدۍ کې یو بدعت دا راویسته یو بدعت دغه راویسته د عاشورا په ورځ باندې چې ځان وهي. دا اوس چې شیعګان او رافضه ځان وهي دا بدعت هم په دغه وخت کې راوتی او د دې دپاره راوتی دا سینې به وهلې دا مخونه وهل او سرونه وینې کول د دې دپاره وایي موږ غم راښکاره کوو د حسین رضی الله عنه په شهادت باندې. او د دواړه بدعات یو دا بدعت ته عید میلاد النبی او دویم بدعت ته دغه ماتم د عاشورا په ورځ باندې د دواړه په یو کال کې راویستي دي. دغه شان اسماعیلیان ورته ویل کېږي. علماو لیکلي دي دوی په باره کې په تاریخ کې دوی باره کې تفصیل راغلی دا غټ زندقان او فاسقان او فاجران خلک سخت ظلمونه دوی د مسلمانانو سره کړي خصوصا په مصر علاقه باندې او مصر والو سره چې دوی کوم ظلم کړی دی هغوی مجبوره کړي دي ته چې تاسو ابوبکر او عمر او عایشه او حفصه رضی الله عنهم اجمعین او داسې نور صحابه کرام دوی ته به تاسو کنځلې کوئ بلکې بعضو په دوی کې دعوه د الوهیت کړې وه بعضو په کې دعوه د الوهیت کړې وه د منځنۍ خلک منع کړي وو جوماتونه د مسلمانانو وران کړي هم د دې فاطمیینو په دور کې دومره فساد دوی په ځمکه کې خور کړی چې د مصر خلک دومره ظلمونه دومره دوی مجبوره کړي دومره مجبوره کړو د مصر خلک او دومره ظلمونه ورسره وکړي چې هغوی د لوږې نه پیشوګان او سپي خوړلي وو بلکې بعضو پکې خپل مړي به خوړو تر دې چې تاریخ کې راځي چې بعضو پکې خپل ماشومان خوړلي دي چې کله وږي شوي او دا یو حقیقت تاریخ را نقل کړی دی
په دې باندې یو غټ عالم چې هغه مشهور دی په المقریزي باندې 815 هجری کې وفات شوی دی. یو غټ کتاب هغه لیکلی په تاریخ او هغه د څومره واقعات چې د هغوی په دې دور کې شوي دي زمانه کې دا ټول را نقل کړي دي او دا خبره پکې ذکر کړې ده چې دی فاطمیینو وی دوی په دین کې ډېر بدعات راویستي. یو بدعت دا راویستو چې هغې ته عید المیلاد ویل کېږي، د پیدایش په ورځ باندې خوشحالي. نو بیا هغه یو اختر نه دی، یو عید میلاد النبی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش په ورځ باندې خوشحالي. دویم راویستو مولد علی بن ابي طالب رضی الله عنه چې په کوم ورځ پیدا شوی دی په دغه ورځ به اختر کو. دریم مولد فاطمه رضی الله عنها په کوم ورځ چې پیدا شوی د خوشحالي به کوله. دویم مولد الحسن د حسن رضی الله عنه د پیدایش په ورځ او د هغې نه بعد مولد الحسین حسین رضی الله عنه او داسې نور. او دغه وخت چې کوم د هغوی مشر و باچا و د هغه مولد پکې بیا زال تر دې چې دې مقریزي صاحب 20 احتفالات د دوی را نقل کړي دي. 20 اختره به دوی کول د دغه میلاد د اختر. خو کله چې د دوی د ملک او د دوی د باچایي ولیده په 1580 هجري کې د صلاح الدین الایوبي رحمه الله په لاس باندې نو د هغې سره دا بدعت ورک شو د امتنا. څه وخت بعد د تصوف والا زموږ په ملک ډېر زیات دي او کوم چې قبر پرست دي او د الله والا دوی بیا د بدعت را تازه کړو او شیعګانو هغه بدعت را تازه کړو د ماتم هغه. دا بدعت د شیعګانو پرېښو، دا بدعت د شیعګانو څه کړو پرېښو. اوس شیعګان د ربیع الاول 12 ربیع الاول باندې دغه اختر نه دغه کوي، اگر که کوي خو هغه نسبتاً دي بعض دي. اصل بدعت چې په دې خبیثانو کې پاتې شو هغه دقه یو چې د عاشورا په ورځ باندې د ماتمونه کوي. بعض خلک دا وی دا چې دی نه یو باچا و چې هغه ته ویل کېږي ملک مظفر ابو سعید، وی دا هغه د بدعت راویسته په 613 هجري کې. او دا خبره غلطه ده. صحیح خبره ده چې په 4مه صدۍ په اخره کې د بدعت راوتی دی د شیعګانو روافضو چې هغو ته عبیدیین فاطمیین د ټولو ته ویل کېږي. دوی د بدعت راویستو، بیا د بدعت چې کله د دوی باچایي ختمه شوه د هغې سره د بدعت ورک شو. 1580 هجري کې دوی د باچایي ختمه شوې ده. بیا د هغې نه بعد وروسته بیا دغه باچا چې کله راغی د ملک مظفر چې ورته ویلی کېږي د ده په وخت کې بیا دې ته ښه زور ورکړی شو او راتازه شو. نو اصل بنیادي دا مسله په 4مه صدۍ کې شروع شوې ده خو په دغه 9مه صدۍ کې دا راتازه شوې ده. 9مه صدۍ کې دا راتازه شوې ده. او دا خبره مې تاسو ته په دې تفصیلا ذکر کړه چې سړی چې دومره تفصیل ته څه ضرورت دی چې ستا په ذهن کې د دې مسلې یو ډانچه جوړه شي. زه روان خبرې څنګه کوم؟ زه ولې دې عمل ته بدعت وایم؟ زه ولې وایم چې دا کار ناروا دی چې ستا ذهن کې یو نقشه خو پرته یي که نه؟ زه ورته ناروا په دې وایم چې کم 400 کاله بعد 400 کاله بعد د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه دا عمل راوتی دی چې ستا ذهن کې خدایي که نه؟ 400 کاله دې امت ته د دې عبادت ولې نه وه پته؟ 400 کاله د امت چې دی ولې د رسول صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې نه خوشحالېدو؟ 400 کاله په دې امت کې چې کوم علما په هغه وخت کې راغلي دي هغه د قیامته پورې به یې نشي راتلی. کوم علما چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو لکه صحابه کرام، بیا د هغې نه بعد تابعین، بیا تبع تابعین، د 4 امامان، د غیر محدثین، دغه علما به بیا راشي د قیامته پورې چېرته دغه علماو دا مسله نه پیژندله. هغه علماو ته دا پته نه و چې به کوم ورځ پیغمبر پیدا شوی دی راشه خوشحالي وکړه، راشه په دې ورځ یو اختر جوړ کړه، راشه په دې ورځ باندې یو محفل جوړ کړه، راشه په دې ورځ باندې حلوا تقسیم کړه، راشه په دې ورځ باندې پروګرامونه وکړه، سیرتونه بیان کړه.
ولهغو ته دې خبرو پته نه اوس ولې د هغوی په دور کې ونو دا عمل ځکه چې دا سلسله دې سره روانه د دین هغوی دا عمل په دې دین کې نه دی موندلی خو وروسته دغه ما تاسو دغه خلکو مختصر حالات بیان کړو چې دغه عبیدیین او فاطمیین دي ظالمانو په دین کې د بدعت راوستي دي او اوس په حق لار باندې ډیر مسلمانان روان دي دا خبره یې د ساتي د دینه مخکې چې زه بعض شبهات د دې خلکو ذکر کوم چې په دې ورځ د اختر کې په 12 ربیع الاول باندې او باغې باندې عوام دوکه کوي بعض ذکر کوم سره د جوابات دغه نه مخکې دا خبره یې د ساتي چې په دې باندې اتفاق دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 12 ربیع الاول باندې وفات شوی دی دنیا نه تللی په دې باندې اتفاق دی او په دې کې خصخ اختلاف دی چې په کوم ورځ رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی په کال باندې اتفاق دی چې عام الفیل دی په کوم کال چې اتیان ولا قصه راغلی په میاش باندې څه دی شبه اتفاق دی اگر که بعض علما به د رجب میاش یادوي دومره اختلاف ده بس بګر رجب میاشت دي خو نه مشهور دی چې ده ربيع الاول میاشت ها بیا دا خبره موضحه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر په ورځ پیدا شوی اختلاف په دې کې دی چې تاریخ سو د ربيع الاول نو بعض علما وی اتمو بعض وی نهمو بعض وی لسمو بعض وی دولسمو او په دې ټولو کې تحقیقی خبره چې باغی باندې بعض مؤرخین او بعض علماء خجزم کړي د یقیني ویلې خبره او ما په خپل الحمدلله په دې باب کې کتابونه خمو مطالعه کړي په دې مسله کې د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځ به ضبط کوم ورځ راځي باغی باندې وګړي حساب به شوی دی کتابونه په لیکل شوی دي تحقیقی خبره ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د ربيع الاول په نهم تاریخ باندې پیدا شوی دی په 12 نه پیدا شوی نو د پیدایش ورځ هغه اختلافي خبره ده او د وفات کېدو ورځ ده اتفاقی ده 12 ربيع الاول اتفاق ده په دې باندې د امت نو حقیقت کې دا بدعتيان دا غیر پیدا کېدو په ورځ باندې خوشحالي نه کوي په څه باندې خوشحالي کوي دا په وفات باندې خوشحالي کوي او دا ته یو ناشنا حقیقت ذکر کوم دا موضوع ډیره وګړه موضوع ده کدی باندې چې د سلسله وار بیانونه انسان کیدي نو هم یو هفته بیانونه کیدي چې واته بیانونه کیدي د دې مسلې پورا تحقیق وکي او د دې شبهات خو زه تاسو مختصر دا خبره ذکر کوم زمونږ دی طرف ته بر صغیر د ملکونه چې څومره دي دې طرف ته د پاوله کې د ماتم ورځ وا د 12 ربيع الاول د څو ورځ وا د ماتم ورځ وا د ماتم نه به خوشحالي جوړه کړه ماتم به دوی بناسو د خوراکونه به را جمع کړو په جمعتونو کې بناسو په داګه کې بناسو دا به دوی د غم ورځ وي د غم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی په دې ورځ هغه چې وفات شوی اگر که دغه کارون ناروا دي خرورو دغه ماتم نه او د غم نه شي جوړ کو دغه نه اختر جوړ کو نو بس نو ولکه خود عید میلاد النبی نو دا بدعت د قشان په دې امت کې خور شو تر دې چې بعض علما هم دغه نه متاثر شو او عوام خو ته متاثر دي او دي د دې مخکې چې د دوی د شبهات ذکر کو یو اهمه فائدہ غده کم خلک چې دا وایي چې په دین کې دا اختر شتي د عید میلاد النبی دغه خلکو یو ناروا کار دا کړی دی چې دا مسله خو اختلافي ده چې بعضو ته روا وي بعضو ته ناروا بدعت وي دوی دا مسله د دې جوړه کړې ده وي کم د پیغمبر سره محبت کوي او کم محبت نه کوي دا خبره د پیغمبر سره د محبت کول نه کول ثابتول دا ظلم دی لکه اوس زه دا وایم چې دا عید میلاد النبی نشته
نو زمونږ په ملک کې اکثر مولیان چې کوم دغه بدعت متاثر دي هغه څه وایي په پیغمبر چې نه دي مین هغه وایي نشتی په کوم په پیغمبر چې مین دي هغه وایي شتي بس لاندې نه یو چغه کې ناره رسالت یا رسول الله تر دې چې یو مولانا ما ووریدو پنجابی وایي چې د پلار نه پیدا یو حلالي هغه وایي چې شتي او چې کوم حرامي پیدا هغه وایي نشتی اوس دا مسله ته داسې عوامو ته ورمخکې کوي چې کوم په پیغمبر مین دي هغه وایي شتي کوم چې په پیغمبر نه دي مین هغه وایي چې نشتي دا کوم طریقه ده ستا دا خو به داسې کار وکړي چې سبا به یو سړی دا خبرو کې چې حج په کال کې 2 پیری دی څو پیری دی 2 پیری دی یو د ذوالحجې په میاشت کې دی او دویم چې دی نو د شعبان په میاشت کې دی یو عالم را پاسې د ردی په وګو وی ظالمه دا تکمه خبرې کې په دین کې خو دغه د چې په اسلام کې په کال کې یو حج نو دې به تقریر وکړو وی څوک چې په حج مین دی هغه به منی څوک چې نه دی مین هغه به نه منی او دا څه خبره شو هغه ته بغیر وډو سر شو هغه ستا په دې مسله رد کړي هغه دا نو چې زما د حج سره دښمنی ده من دیزی کی ته یو نوې عبادت جوړه په شریعت کې ته دا وی چې په دې ورځ پیغمبر پیدا شوی دی مونږ بدا کو مونږ ستا په دې عمل باندې رد کوو نو د پیغمبر سره محبت الحمدلله زمونږ د دې بدعتیانو د محبت نه په زرګاو درجه ان شاء الله زیات دی او دلیل په عقیده دی دا څه دلیل په عقیده دی چې د پیغمبر نه مخکې کیږو نه تشاته کیږو چې هغه دا کار نه دی کړی مونږ نه کوو دا د پیغمبر سره محبت دی ته خو کې د پیغمبر مخالفت کې او به دعوت محبت کې زه د پیغمبر موافقت کوم او دعوت محبت کوم نو بیا خو زه د خپل دعوت کې رښتینه مت دروغجنې ځکه دا خبر ځان سره یاد ساتي او که دا ستاسو ذهن کې وکنه د دنیا یو بدعتي چې د اختر ثابتول غواړي هغه تاسو خبرې نشي کولای او هغه دې چې کلم د دې کسره کېناست او هغه ته تدوي چې عيد میلاد النبي صلی الله علیه وسلم شتي وته روره زدنی او تپوس کومه وایسه وایدا اختر چې تاسو وای چې شتي دا عبادت ته که ګناه ده ته بل لازم څه جواب درکې عبادت کې ګناه بوته وي چې دوته ګناه وي به د خپل ځان وو یو خبر ختم شو دی لازم عبادت خانو د دینه بعد بل سوال دا عبادت پیغمبر ته معلوم او کنه معلوم دی لازم سوي معلوم او کوي چې نو معلوم دا خو به ځان بیا تبا خو دې دې ته نو چې نو معلومات او پیغمبر ته د عبادت معلوم نو دریم سوال ودا چې عبادت ته تو عبادت ته پیغمبر ته معلومو پیغمبر وای مونږ ته خولې دې کنه دې خولې ځکه چې پیغمبر خو هر عبادت مونږ ته رسولې دا عبادت مونږ ته خولې کنه دې خولې نو دې لازم سوي خولې دې ځکه نشو چې نه دې خولې ځکه کوي چې نه دې خولې بیا خو دوی چې پیغمبر خیانت کړي یو عبادت شتي په شریعت کې او پیغمبر ته معلوم دی او مونږ ته نه خې مداسه شو دا خیانت شو دا خو دې نشي ویل چې دې شي کړی نو دې لازم وي چې خولې دې بس اخیری گزار هغه ده و کم ځکه خولې کیسه ختم شو کم ځکه خولې او خای کنه یوسي نو دې یو غرولي بل غرول وی عیسی علی السلام ملګری چې کله په غو باندې چې د دسترخوان راغی د اسمان نو هغه د هغه د ورځې نه اختر جوړ کوی زه سره خبره د پیغمبر کوم ته عیسی علی السلام په سلاړي چته روانه لکه وای تا خو ویل کسات مخکي چې دا اختر عبادت ته پیغمبر ته معلومو مونږ ته را رسول دي مونږ ته بیان کړي نو چې بیان کړي دي نو هغه خو فصیح او بلیغ انسانو دا خبره خو واضح وي یو حدیث خو خای چې هغه خو واضح ویلي چې ای امتیانو کوم ورځ چې پیدا شوه ما هر کال په دې ورځ تاسو اختر کوئ زمکه عثمان به یو شي
زمکه عثمان به یو شي خو دوی دا خبره نشي ثابتولی او دا هغه وخت پورې نشي ثابتولی حتی یلج الجمل فی سم الخیاط چې اوخ د ستنې په دې سوري کې ننوتو بیا به ثابت کړي او که دغه مولیان چې کوم د دوی ملګري دي دوی یو سره دغه مړو او سره دغه راتلونکو ټول را جمع کړي دوی داسې یو دلیل نشي راوړی چې به کې پیغمبر ویلي چې دا اختر شته دا کوم سوالونه چې ما تاسو ته ووایي که دا تاسو ته یاد وي نو زه تاسو ته ما تاسو ته مخکې مې او بیا درته ووایم چې تاسو سره هېڅوک بیا په دې باب کې خبرې نشي کولی دا مختصر خبرې ښیي خصوصا د عوامو دپاره تفصیل چا ته یادي تفصیل خو د علماو کار دی ځکه زموږ یو ملګری لګیا ساده انسان وي چېرته دلته دا مسله اورېدلې وه چې په امام پسې په منځه کې سوره فاتحه وایي چې ملک ته تللی دی ملګري ته خوا کې خبر شوي دي کوم چې ورسره لمونځ کوو هغه مولوي صاحب ته ویلي مولوي صاحب ورته وایي چې دا ښځه پرېږده ولې ښځه پرېږده په مسلمان باندې وایي چې تا بل مذهب ته اورېدلی و نو بیا ورته د خلکو ویلي چې ته یې وایي ثابت یې که مولیان راوله خپله او موږ مولیان راولو خپله او زموږ خو دا مولوي صاحب شتي نور به هم راولي د صحیح د ورځې ټاکلې ده خلک را جمع شوي دي او مولوي صاحب دی او د هغه ګروپ دی او کتابونو یو ډېری یې ودرولی دی ناست او دغه کس یوازې ورغلی بیا هغو ما ته وایي چې مولیان دې نه اوسو کسان دې نه اوسو ما چې زه خبره کوم چې نه کسان راوړه دا جاخلي جوړه کړې وه چې نه زه یې کوم بیا خلکو هم دا ویلي د کیله د علاقې خلک ښه خوشحاله شوي دي چې دا خو لا ښه ده چې دې خبره کوي نو ده به څه خبرې عامي ته څه یاد دي چې کله خبره شروع کړې 3 کاڼي ورسره وي ته به دې طلاق واچوه چې دا نشتي واچو طلاق یې او ته ته څه ګډوډي دي شروع کړي صحیح دلایل وي دلایل پرې د دلایلو قصې به سره مولیان کوي خو ته طلاق واچوه زه خو واچوم طلاق دا چې ما دا ښځې په ما طلاق تم دغه شان طلاق واچو هغې داسې نه پرپیر راوستو داسې ګډوډ کړو هغه سپینګیري پکې راپاڅېدو ورته ووایي مولوي صاحب نو خو واچوه طلاق نو چې ستا دا مسله حقه ده او دا خبره صحیح ده طلاق واچوه ته خو هغه ته خو پته چې زه څنګه طلاق واچوم او په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې ټنګېدلي حدیثونه دي دا خو موږ ولا خبره تاو راته چې نه د مقتدی دپاره دی او دا د پلاني دپاره دی دا د امام دپاره دی او دا خو چې کله ته ولاړې په منځه کې یو دسي یو کله چې جهري او کله چې سري او دا تفصیل هم ولا جوړ کړی نور پیغمبر خو واضح ویلي دي لا صلاة نه کېږي مونځ لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب څوک چې سوره فاتحه ونه وایي قصه ختمه شوه خو موږ بیا قصه اوږده کړه نو نیم جومات د دغه سړي ملګری شو نیم جومات دغه ملګری شو د هغه جاهل انسان چې هغه به د قرآن قرت هم صحیح نه ورځي خو ساده خبرې وکړي سړی راګیر کو دغې لپاره چې سړی داسې اسان راګیرول غواړي بغیر د تفصیل نه داسې قسمه خبرې به یادې ساتي لکه دا کوم سوالونه چې ما تاسو ته وښو دا ډېر اهم سوالونه دي د دنیا یو عالم تاسو سره چې هغه د بدعت ثابتول غواړي هغه د دې سوالونو صحیح جواب تاسو له نشي درکولی بتوفیق الله او دا د ټول رحم او کرم او توفیق د الله سبحانه وتعالی چې موږ ته د حق نصیب کړی او د حق په مخ کې باطل خبرې نشي کولی نو حاصل زما د خبرې دا شو کومې چې ثابتول غواړي هغه د پیغمبر د مرګ نه بعد څومره وخت بعد راغلی دي څه کم 400 کاله بعد یا 400 وایي کومې چې ثابتوي دا ودا دي کومې چې نه مني هغه صحابه کرام دي کومې چې نه مني هغه تابعین دي هغه چې نه مني هغه امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې شو خلک چې ټول ورځ سهار او ماښام د چغوي موږ د امام صاحب په مذهب امام صاحب دا اختر څه د کړی د امام صاحب په یو کتاب کې چې راغلي دي چې عید میلاد النبی شتي د امام صاحب مشهور شاګردان
دا غوی په کتابونو کې چې دا مسله راغلې ده امام شافعي مذهب ولا چې وي موږ د امام شافعي په مذهب باندې په انډیا کې دا کیرلا علاقه ولا خصوصا دوی اکثر د امام شافعي په مذهب دي دوی هم دا بدعت کوي دوی نه سوال کوم ځکه تاسو وایي چې موږ د امام شافعي په مذهب یو خای کنه امام شافعي دا خبرې کړي امام مالک کړي دي امام احمد بن حنبل کړي دوی نه مني او دا دوی نه مني خبره مونږه په دی وایو چې په وخت خدا مسله ونه ده سره نو راو خو دې سي نه دی چې مونږ نه منو ځکه چې او تر په خښوي نه نو چې ونه نه غوي سبب ویل چې مونږ نه منو خدا چې نه و د دې مطلب دی چې نه منو ځکه چې هغه په دین کې نوې کار منو کو نه منو نه منو نو کوم چې ثابتول غواړي هغه دغه دي کوم چې نه ثابتول غواړي هغه دغه دي هر بدعتي چې کله یو بدعت کوي دغه د پاره څه دلایل خي دغه د پاره څه شوبهي دغه سره د دوی سره ډېر زیاتې شوبهي دي او باغې باندې د عامي سکی عامي ګډوډ کی خو چې کله د سره علم او ځکه موږ تاسو ته بار بار دا وایو چې علم کوي د علماو سره کینی نو دا حق به د نصیب شي د سترګې ولي کولاو شي دی اکثر مولیانو د عوام په تیرو کې ساتلي نه خيوت د حقایق چې د حقایق وتر اختیار شي په خپل بده باندې رد کی ډیر کسان به توفیق الله ولله الحمد د خالص د الله توفیق ډیر کسان ما سره رابطه کوي موږ ستاسو پلانې بیان ووري د سترګیم کولاو شي موږ ستاسو پلانې بیان ووري د سترګیم کولاو شي دا ځکه نوې خبرې خو ما نه دي کړې چې ستاسو سترګې به کولاو شي خدای چې ما وکړي د هغه حقایق چې ته خلکو د دینه پټ ساتلې او دا حقایق ته نه پټ ساتلې ته نه راښکاره کول نو ځکه کوشش دا کوي چې د حق پرسو علماو بیانونه کتابونه د غوی سره په مجلس کې ناس ته کوي ډیر څه به د غوی نه زده کوي نو تاسو سره بدا بدعتيان او دا باطل پرس خبرې هم نشي کولای تاسو ما یو واقع بیان کړی و یو عالم دا واقع بیان کړی وې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې جمعات کې هم مسجد نبوي کې او دې روزه کې ناسومه او روزي سره خو کې قبر دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الته یو کس ولاړو دی قبر ته چغې وهلې ډېر یلته اوس هم تاسو لاړ شئ نو اینې بالته دا بس دګې لاسونه اوچت کړي د هغه نه غواړي نو هغه عالم وایي چې یو عربي یو بدو یو بانډچي هغه هم د دې قبر سره ولاړو نو هغه په ده پسې ورغی په ده باندې رد وکړو چې څه دا کار څه دی دا غلط شرک دی نو دا خو موحدین دي د دې ملک د خلک کاغه باندې چي دی او کاغه په خار کې اوسېږي کاغه لیونی موحد دی د دوی د لیونی نه دی په لار کې چې ګرځي په کوڅو کې د موحد دي شرک نه کوي هغه د باندې چې ورغلي دا خو ته پته و چې علماونو خو اوریدلی چې مړو ته څوک چغي نه وي دا خبره ته معلومه چې به ورغلي وي ته چې کوم کار کې دا خو شرک عالم وی ما زړه خبره اوریده نو هغه ته په دلیل کې وی چې څنګه شرک ته او الله په قران کې وی چې کم خلک چې د الله په لار کې قتل کړي شي نو دوی ته مړ مو وایي دا سدي ژوند دي په سورۃ البقره کې دې خبر الله کړي د شم په سورۃ ال عمران کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أو بابل ذكر الله بل أحياء عند ربهم يرزقون يدخل جوندي مړو ته ما چې غني دی وایي چې ما ته مړو ته چې وایي بس عالم وي په ما دلته خول رااله چیرې دې سړي خو ته خبره برابر وکړو خو اوس یې راګیر کو نو چې دې بوله ګوره څه جواب ورکړي دوت دغه ایت وی چې بل احیاء عند ربهم يرزقون دغه مشرک ته دوی هغه ته بیا د ایت وی
بل احیاء بلکې دا ژوندي دي عند ربهم د الله په نس د الله په خوا کې ژوند دي یرزقون دوی ته رزق ورکړی کیږي دا ترجمه ده وی چې هغه په دویم پر د آیت وی دغه بدو ته دا خبره وکړه وی یرزقون خو مطلب دا دی چې دوی ته الله رزق ورکوي دوی ته رزق ورکړی کیږي نو چې یو سړی د بل رزق ته محتاج دی هغه به تعالی څه درکړي بس هغه روان شو دی وابیانو سره خبرې نه کیږي حالانکه دا هغه جاهل موحد دی دا کوم موحد دی هغه جاهل علم وسره نشته خو یو ټکی مخې لراغه یرزقون دوی ته رزق ورکړي کی نو چې دوی ته ورکړي کی خدا محتاج شو الله ته کنه نو چې الله ته محتاج شو ته څه کې چې د قبر خوا کې وته ولاړ چې وته وي نو چې کله تاسو سره د قران او حدیث رڼایي نو به د سره یو باطل پرسوم خبرې نشي کولای مشهور شبهه او مشهور خبره د دوی ده موږ سره وخت لګ دی او لګ وخت پاتې دی او د دوی تقریبا 2 شبهه ما را جمع کړي اگر کې د غینم زیاتی د قانون راسي کمزوري نو بده کې اصول بیان کو کمی چې غټي غټي دي او د نور کې چې بیا الله سبحانه وتعالى موقره کړنو په بل وخت کې به بیان کو اولنی او مشهور شبهه غوی ده الله په قران کې په سوره یونس کې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا و پیغمبر علی خلقته بفضل الله دا الله بفضل وبرحمته او دا غب رحمت فبذلك فليفرحوا بدغه دوی خوشالي وکي کنه بدی دوی سو کی خوشالي وکي نو دوی سوې دا کوم چې دا اختر کوي وی دا پیغمبر رحمت ته کنه دی تاسو رحمت ته کنه رحمت ته نو الله وی چې رحمت خوشالي کوي الله سوي وی پر رحمت باندې خوشالي کوي دا اوس ګوره بدعتي او باطل پرس همیشه د آیتونه کټکې حدیث هم پوره نه وي آیت هم پوره نه وي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وتما تدعي تاول نو قالوا بيت کی سری او دې ته وکړي يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اخلقو درغل تاسو ته د الله د طرف نه نصيحت یو رڼا شفا درغل د زړونو لپاره هدایت درغل رحمت درغل مؤمنانو لپاره دینه مراد سره قرآن دی د دینه مراد قرآن یو مفسر د اوس پوری دا نه دی ویلي چې فضل د الله او رحمت د الله دلته مراد چې دغه د رسول سلام د پیدایش ورځ نه دلته بفضل الله وبرحمته فضل د الله او رحمت د الله سره خوشالي وکي دینه مراد دین اسلام دی څه مراد دی دین اسلام په اسلام باندې خوشالي وکي نو چې په اسلام کې خوشالي وکړو ټول پکې نه راځي په قرآن باندې خوشاله شي او بل ناشنا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ ډیره د خوشحالي ده او ډیر لوی نعمت ته کنه په کوم ورځ چې د نبوت ملو شو د ډیره د نعمت او د خوشحالي ورځ ده په کوم ورځ چې د نبوت ملو شو نو بیا په کار خدای چې د اختر په دغه ورځ وي په کوم ورځ چې په غار حرا کې نبوت ملو شو هغه ورځ ډیره د خوشحالي ده د دې ورځ نه چې صرف هغه د پیدایش ورځ ده بس پکې یو بل خبره کوي وی الله په قران کې وی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون هغه خلکو چې ایمان راوړل په پیغمبر باندې وعزروه ونصروه او د دې اکرام او عزت کی او د مرستو کی نو د دې اکرام داده چې د پیدایش په ورځ بولسه کې خوشالي کی دوی د پیغمبر عزت کول نو بیا ته دا بس هیڅ ورځه ستاسو خبره مو ومنله ستاسو خبره ما په دې مباحثه کې د څو وخت لپاره مو ومنله چې د پیغمبر عزت کول دی ته وی چې د پیدایش په ورځ کې خوشحالي وکي نو بیا خو صحابه کرامو د پیغمبر عزت نه کړي
بیا خو دې څلور امامانو د پیغمبر عزت نه دی کړی بیا خو 400 کاله د مسلمانانو چې به 400 کاله کې راغلي دوی د پیغمبر عزت کړی نه دی کړی د بیا دې ذکر راګیر شو نو دا باطل شبهه ده دویمه شبهه دوی ده اکثر دا وي دا ډیره ناشنا خبر اختلافي مسله ده مې چړه اختلافي مسله ده مې چې دا زموږ د خلکو زو ته رواج وي ما رواج ما ته اکثر خلک دې میسیج کوي ډیر زیات په واتس اپ باندې او په موبایل نمبر باندې ډیر خولي بیانونه کوي خو د اختلافي مسلې مچړه ډیر زبردست خوږی خبرې کوي خو اختلافي مسله مچړه نو دا عید میلاد النبی شتي کې نشتي وې د علماء په منځ کې اختلافي مسله ده نو مولوی صاحب اختلافي مسلې مچړه امت پرې ده جواب د دې شوبې هغه ده اولنی خبره ده 400 کاله په دې مسله کې اختلاف نه و 400 کاله په دې مسله کې اختلاف نه و اختلاف کله راغی چې کله شیعاګانو روافضو خبيثانو دا بدعت په دین کې راوېستو نو ته د شیعاګانو د اختلاف د لاسه ماته سوي چې اختلافي مسله مو بیانوه اختلاف کوم چې 400 کاله خو د امت په دې باندې متفقو چې دا نشته دویمه خبره زه اختلافي شوا څه شوا اختلافي شو نو موږ به د اختلافي مسلې نه تختو کنه حل کوبه دا خبره ایزده کوي ګوره دا اکثر زمونږ د خلک دا خبره کوي اختلافي مسلې مچېړه وای نه دا غلطه اختلافي مسله به چېړي چې حل پیدا شي دا به موږ د قیامت پورې په سینه کې اختلافي مسلې ځان سره ساتو ته مو بیانو دی به نه بیانې هغه به نه بیانې دوی به نه بیانې نو وای دا زه خو دې حیران کړم د چا طرف ته روان شم په د پسې لاړ شم که په تا پسې درشم او که په د پسې لاړ شم او د برې نه پابندي دا لګېدلې دي چې اختلافي مسلې به نه چېړي نو دا چې وچېړي حل پیدا شي منګه اول خو دا وایي چې هیڅ اختلافي نه ده 400 کاله امت په دې باندې اتفاق و چې دا نشته اوس اختلافي شوه وسنو علماء اختلاف سے اختلاف نه لري سه حیثیت نه لري 400 کاله غوي په اتفاق کړی دی حق مشران لري دي بس موږ باغوي بس روانو کنه بیا مو چې اختلافي ده وجه سید ده چې اختلافي ده بیا خو خچیرو چې حل معلوم نه ده شبهه مسده باطله شبهه ده دریم شبهه ده دوی ده وی حدیث کې دا راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو چې ته د پیر په ورځ روزه نیسې وی رسول صلی الله علیه وسلم چې ذاک یوم ولدت فيه زه د پیر په ورځ روزه په دیني سم چې په دې ورځ پیدا شوم په دې ورځ پیدا شوم نو وګوره هغه د خپل پیدایش په ورځ باندې روزه ونیوه نو ځکه موږ بار ربیع الاول باندې څه کوو اختر کوو او خوشحالي کوو الجواب د دې شوبه هغه د وسب پوری یو هم غټ عالم او لوی عالم او مفسر او محدث د دې حدیث نه دا فائدہ نه درويست کوم چې د دې بدعتانو راويست دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی او د ټول غټه شرح د صحیح مسلم امام نووي کړی دا امام نووي په دې مسله نه رسیدلی او دوی په ورسېدو دویمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ورځ پیدا شوم یو بل وجه ذکر کړی په دې ورځ باندې عمل برخیږي الله زه پیدا شوم نو اختری کړی دی ها څه کړی دوی په ګړی ها نن روجي دل نه نشي روجي هو تبي خپه باندې ولګوله ها جنکی ګډول ډولونه مولونه وال د چرسو سیګریټ سکل مټایانی خوراک لیټونه شنه لګول ټول د دنیا په لیټونو دي شډګه کړي او مقابله د نن درې کاله مخکې دوه کاله مخکې په پاکستان کې په دغه ورځ بار ربیع الاول باندې چې ګوره 100 ټنه الوا پخښي ها او یا منه الوا بخښوي د دته ورډ جینیس ریکارډ ویل کی
په ټوله دنیا کې اولنې ملک چې ډېر الوای پخ کړي د په یو ورځ کې هغه کوم ملک دی؟ پاکستان دی. اته روجي ونی چې د الوګاری وسوک خوري او یا من الوا چې په خش د خوراک وغواړي او چې دې روجي ونی بیا خوړه کی ویس او کیس پیغمبر وی ویلی دی چې د پیر په ورځ پیدا شیم ذکر روجي نیسم. اول خو هغه پیغمبر دی هغه چې کوم خبره کې خو د وحی برنا کې کوي هم دغه پیغمبر دیسی ویلی نوی چې دی وی نو خو دیسی به وسره ویلی چې په کال کې یو تاریخ راځي 12 ربیع الاول په دې باندې کوي یا به په خپل په دغه ورځ روزه نیوي نو په دغه ورځ ونه نیو او هغه خو ته سم ذکر کړه چې روزه ونیوه خوشالي او پروګرامونه خو نور نه دي کړی کنه ناتونه خو نه دي ویلي کنه نظمونه خو نه دي ویلي محفلونه خو نه دي جوړ کړی نو دا شوبه د دوی څه شو باطل شوبه شو. دا غینه بعد یو بل شوبه د دوی ده وی حدیث کې دا راځي امام احمد امام ابو داود امام نسائی دا حدیث راوړی پاری کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی استاسو په ورځو کې غوړ ورځ هغه د جمعې ورځ ده. په دې ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی په دې ورځ مړ شوی دی په دې ورځ قیامت به راځي نو په دې ورځ په ما باندې درود ډیر وایي په دې ورځ په ما باندې درود ډیر وایي. اوس ګوره دلیل څومره لري نه رانیسي ودی کې څه دي ودی کې وګوره په کوم ورځ چې آدم علیه السلام پیدا شوی د خوشحالي ورځ ده نو درود ډیر وایي. کوم ځینې خبر راونیو نو وی چې آدم علیه السلام د پیدایش ورځ د خوشحالي د جمعې د ورځ نو زمونږ د پیغمبر د پیدایش د ورځ به د خوشحالي نه دی وګوره په دغه ورځ درود ویل کی خلک د جمعې منځ ته راجمع کی وي مونږ چې د محفل کې تاسو جمعې د منځ راځي نو جمعې د منځ چې تاسو راځي دم خوشحالي د پیدایش ته چا آدم علیه السلام نو کوم په بار بیرول باندې راجمع شو او د دې پیغمبر خوشحالي وکړه د پیدایش هغه د آدم علیه السلام نه مغوره نو موږ څنګه بدعتيان شو. جواب دا غي دی چې دا شبهه باطله څومره لري لاړې په آدم علیه السلام په شو دومره لري چې لاړې دلیل له بده باندې چې دې خوره د سمیلاو نشو او چې دې خو سمیلاو نشو قصه به ختمه کړې وای چې نشتی په شریعت کې نه التاغه مجبور دی د خپل مشرانو نه د خپل مولیانو نه خو بیا هم د استدلال صحیح نه دی. اولنی وجه یو عالم د اوسه پورې دا خبره نه ده کړې دویم وجه د جمعې د ورځ په هر هفته کې یو پیر راځي کنه دې کنه ده او د دوی د اختر په کال کې یو پیر راځي فرق د دې کې یو دغه بل خبره آدم علیه السلام په دغه ورځ صرف دا نه چې پیدا شوی دی بلکې حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې د حدیث دی فيه ادخل آدم الجنه په دغه ورځ جنت ته ننوتې دی په دغه ورځ راوتې دی په دغه ورځ قیامت ته په دغه ورځ ننوتې په دغه ورځ راوتې دی په دغه ورځ قیامت ته نو ته څنګه دې دومره خبرونه ده ثابته چې د جمعې په ورځ چې د خلک د منځ پر راجمع کیږي او درود وی د آدم علیه السلام د پیدایش لپاره وي خیالم دې زموږ خبره ته وکنه نو په دغه ورځ قیامت هم راځي نو که څوک ته دا وي دا چې موږ درود ډیر وایو د چې د جمعې منځ ته راجمع کیږي د دې لپاره چې قیامت په دې ورځ راځي نه غلو له جواب ورکړي نو دا شوبه څه شو دا شوبه باطل شو. پنځمه شوبه ده وی ډیر خلک کوي دا خاصه کمزوري خبره ده او کمزوري شوبه ده خو بیا دوی ذکر کوي وی ډیر خلک کوي نو ته دې ته پوښتنه کوي ډیر خلک مسلمانان دي که ډیر کافران دي جواب سره کافران دي نو کافران ولې په حق دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې نبوت ملاو شو په مکه کې د غسر یوسو ملګری ټول دنیا خلاف و نو که پاورستا د خپل تله وای لګولې وي دا کومه تله چې تن دی لګولې ده د عمل د تللو د پاره کدا تله ته پاورز لګولې وي نو بیا خو د پیغمبر دشمنانو ته ویل چې دا په حق دي ځکه چې ډیر دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده وې زما په امت کې به یو ټولګي همیشه یو ټولګي چې هغه په حق
او ټولګي وړي کې جماعت ته وي نو په دومره غټ امت کې په حق به څومره خلک لږ خلک وي او الله په قرآن کې دا خبره کړې ده وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله اے پیغمبره په دې ځمکه کې د ډیر خلکو تابعداري دي شروع کړل دا ډیر بدی نه غلاري نه واړي ډیر بدی نه غلاري نه واړي نو دا شبهه د دوی سره دا کمزوري ده بل شبهه دا وای سبحان الله هغه پښتو کې متل لیکنه چې د سینو به راواخلي نه دی به هر شي ته لاسه چي ځکه چې تل دې ځان ټینګول غواړي نه کاغذ ولرای یو کاغذ تم لاسه چي چې اوس مې راټینګ اوس دې شوبې ته ګور وای په سنن بیهقی کې یو حدیث راغلی د انس بن مالک چې انس بن مالک راوي رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ځان عقیقه ورسته کړې و نبوت نه بعد په و مورث چې ساروي له لوري کېږي ته سوې عقیقه نو رسول صلی الله خپل عقیقه ورسته کړې ده او دوی دا وایي وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د عقیقه وکړه د خوشحالي وکړه په خپل ځان باندې په خپل پیدایش باندې خبره د سره ونه دوی کوم ځای ته راغلو نو دا خو من په خپل زما په پیدایش باندې د خوشحالي شي د وجه پیغمبر مسله خو نه ده بیا دا وی ګوره او وی ابو طالب چې دی ابو طالب د رسول صلی الله علیه وسلم سره تر دی وی ابو طالب هم په د رسول صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې ساروی لاله کړو خوشحالي کړي وا نو د دینه د ثابت شو چې خوشحالي په دغه ورځ د جایز ده اول خو سندن د حدیث کمزور دی ناشنا خبره د کتاب بروالي لکه اوس د کتاب دی د سنن بیهقی دی مثال او په دې کې د حدیث ته وې سنن بیهقی کما ځان سره وړه تاسو ته خوله پای به مسله مطمئن شي سنن بیهقی کې چې کوم حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه د چې کله ذکر کړی دا غینه بعد امام بیهقی بخپل وې بخپل كم امام چې د حدیث وروړي هو حديث منکر د حدیث منکر د صحیح حدیث دی خدای معمولی وي هغه مخ ته نه وي مخ ته نه وي لکه زموږ په ملک کې یو کتاب ډېر مشهور دی فضائل اعمال الته خلک په قران لپاره میږي په دې فضائل اعمال کې یو حدیث دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې آدم علیه السلام د جنت نه ووت نو په عرش باندې ولیدو چې بغیر الله په عرش ولیدو چې بغیر کله شی لا اله الا الله محمد رسول الله نو الله ته وی چې الله د دې انسان په واسطه د مخه مې وبخ دا خطر ته ماف وی الله دې ته څنګه پته ولګي چې دا انسان سره ډېر محبت کوم ته څه پته ولګي وی هغه دې چې الله په عرش باندې د وسنه نوم لیکل شوی دی لراغلی نه نه الله معاف کو دا په فضائل اعمال کې دا روایت دی او دغه زکریا سے بوتلی کړي دي حواله را نقل کړي ده دی عالم چې هغه وی چې دا حدیث موضوع دی څه دی موضوع او موضوع ضعیف ته نه وي موضوع منګړت ته وایي څه ته یعنی سوچه خالص 100% دروغ ما یو کس ته دو ما ته دا ته چې دې کې منګړت ماشتي بګرا کې منګړت ته تو دغه حدیث مو ته کولاو کا پانه مې ما دای چې لیکلي الله په قران کې وی دوی چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا الله وی ادم علیه السلام دا ویلي او د حدیث کې دا وی ادم علیه السلام دا ویلي نو د الله خبر رښتیا ده کدا رښتیا ده او کې دې نشي چې پیغمبر خبرې د الله د خبرې خلافي خود دې کیسه چل لګي نو دا حدیث منګړت د پیغمبر نه ثابت او موضوع مې ګوره دا لاندې لیکلي دي موضوع دا موضوع روایت نو ما ته غزوان شیر سوی وی موضوع مطلب دی چې د حدیث موضوع ده د حدیث موضوع بل موضوع ته واغست و دې بس دې بل چا پلار پوه کیږي
موضوع یعنی وذکړې شوی دی د په عربي کې مطلب دی د پیغمبر په نوم باندې وذکړې شوی دی نور حقیقت نشته نو اوس دغه شانته روایت امام بیهقي راوړی دی امام بیهقي بخپل وی سندن داسې دی سندن صحیح نه دی نو چې صحیح نه دی نو بیا هغه بخپل وی صحیح نه نو ته څنګه ثابت دی خاباس پکې سوی وی په کوم ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو ابو لهب سي چل کړو ها خپل وینځه آزاد کړو وی داغې د لاس په غو باندې عذاب کم شو داغې د لاس په غو باندې عذاب کم شو نو ګوره ابو لهب خوشالي کړو په دا ورځ ناشنا خبره ته کوم په اسلام کې د سمېلو شنو د کافرانو کارونه ذکر کې په استدلال کې ابو لهب سره زموږ څه کار دی ابو لهب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دشمن چې الله تذکرہ په قران کې کړی دا دومره ذلیل انسان چې الله یاد کړی په قران کې په دې سره چې تبا شوی دی تبت یدا ابي لهب وتب نن ته د خپل بدعت نه دومره مجبور چې دا غیر عمل نه استدلال کې چې هغه هم دا کار کړو او پیغمبر او داغه عذاب په کم شوی دی باز پکې دا وی د ډېر قبیح خبره وی عیسایانو ته وګوره کریسچنو ته د خپل پیغمبر د پیدایش په ورځ باندې خوشحالي کوي نو د اختر ته سوی ها کریسمس وګوره هغه د اختر موږ له خپل پیغمبر نه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي دي ناشنا حدیث ته صحیح بخاری سے مسلم کې دی پیغمبر وی لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وی تاسو به تیر شو خلکو په لار ځي لیش په لیش به تاسو ځي بالکل به دغه په قدم روانيږي تاسو کچرته دوی یوې سوري ته نه وته تاسو مونږ دغه سوري ته نه وځي یو صحابي پاسه یا رسول الله اليهود والنصارى يهود ونصارى دي مراد دي څنګه ویاو دغه دین ګور پیغمبر ویلي وي تاسو به د څه وخت برایشي چې تاسو به چا بل روانيږي يهود ونصارى نن دی وی ګوره وي نصرانيان چې خپل پیغمبر د پیدایش په ورځ خوشحالي کې نمنګ ولي نه کوي هغه خبره لبي راځي او دي سي نوري باطل شبهه دي چې زو سره تفصیل لاړ شم نو وخره نډیر لګي او ختم شوی دی خو یو څو خبري هغه یاد ساتي چې دا عمل عيد میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دا الحمدلله زموږ په شریعت کې نشتی نه د قران نه ثابت دی نه د حدیث نه ثابت دی نه د ضعیف حدیث نه ثابت دی نه د یو صحابي نه ثابت دی نه د یو تابعین نه ثابت دی د عمل نه د سلور امامانو نه ثابت دی نه د مشرانو فقهاو نه ثابت دی نه د مشرانو محدثینو نه ثابت دی سلور سو کال د امت کې د عمل د سرونه او سلور سو کال بعدم په د امت کې د عمل خو خلکو نه شروع کړ بدعت خو دې خدا بدعتم خو خلکو نه شروع کړ چا شروع کړ دې شیعاګانو روافض شروع کړ پاتې ولدا چې وای بدعت خو خو خلکو کړ نه بدعت تیار ده په تیارې د پاسه تیار ده چې د بدعت چا جوړ کړل دې شیعاګانو روافض دای جوړ کړل او دای ولي جوړ کړو دای ولي جوړ کړو د دې وجه دا و چې دوی ظلمونه ډیر زیات کړیو مته سوې کنه چې خلک دې ته مجبور کړو چې سپي او پښوګان به خوړو اوس د خلکو دې سره محبت نه کوي نو د دې خلکو د زړونو د ګټلو د پاره د قصې شروع کړي رسمي اعلان به د حکومت ته طرف نه وشو 12 ربيع الاول د عيد میلاد النبي ورځ ده په دې ورځ به د پلاني سه باچا سه د طرف نه بم پروګرام او وګوره سمره مين دي په پیغمبر باندې لږ وخت بنو تیر وای باچا سه وای چې د علي رضی الله عنه په پیدایش په ورځ به پروګرام کو ابو خم متاثر شو به د فاطمه بیا حسن بیا حسین په دې باندې عوام کلی سي پاساني پوي نو دوی خپل ظلمونه پټ کړو په دې بدعات باندې ظلمونه پټ کړو بس باندې
دي بدعات باندې دا ناروا کار دی بلکې دا لار د شرک طرف ته لار د څه طرف ته ده شرک زموږ په دې ملکونو کې چې څومره خلک د اختر مناوي ورشه کړي اکثر به پکې ته شرکی الفاظ اوري او که نوري سم نه لیکلی شوي به یا رسول الله د یا رسول الله ټکي نه دی خالي ځای ماته وښیي چې یو ځای کې دی عید میلاد النبي کېږي او څه دی نه لیکلی شوی یا رسول الله دی نه او خو لا پرې دغه چغې چې وایي یا رسول الله او خزانې راکه موږ له دا راکه او په دغه ورځ راځي په جوماتونو کې او په دې پروګرامونو کې ځای هم پرېښودی څه قمقل خلک فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ده زړونه اړاند شي وځه سیده تاسو سره موږ ومنل چې پیغمبر پروګرام لا راځي نو دا پیغمبر څنګه په یو وخت کې کراچۍ ته راځي او پېښور ته راځي او افغانستان ته راځي او انډیا ته راځي او بنگلاديش ته راځي دا څه قصه ده او هر جمعه ته په یو علاقه کې هر جمعه ته راځي ناشنا خبره شو عقل بند شوی دی کنه زړه باندې ټالۍ لګېدلي نه پوهېږي تاسو ته ما دا واقعه بیان کړې وه زه یو وخت کې تلم پاکستان ته کراچۍ ته د هغه هسې سبحان الله هغه ورځې چې د هغه د بار ربیع الاول وي او د ځای په ځای هر څه شنه و تک شنه و هر څه په دقه شپه باندې چې کوم حل او جاخه جوړه دا نعتونه او نظمونه او درز او دروز مالم خوب نه راته چې د شپې 11 نیمې بجې خواته جومات نه ډېر تیز اواز راته د نعتونو نظمونو ما هلته ورځم د دوی سره کښېنم چې دوی څه کوي نو بیا خلکو ته بیانولی شي نو چې زه ورغلم په دروازه باندې دوه هلکان ولاړو او چوکیداري کوله هسې ما ته بد بد وکتو الحمدلله د مخکې زما څه ولیدو دا زموږ پارټۍ والا نه دی او د حق پرستو د باطل پرستو د مخ نه پته لګي چې دا دغه دی که نه دی خو زه ورسره کښېناستم بیا کوشش مې کوم چې د ملا سره نږدې کښېنم چې د را طریقې ښه پوره ووینم نو زه کښېناستم د ډېر جوخ کښېناستم په یو ځای کې چې ګڼه ډېره زیات نو هغه به په خوږ اواز کې یو دغه الشرکي اشعار به وي پیغمبر راغی او اسراء معراج واقعه به کې بیان کړه پای کې دومره منګړتې خبرې وکړي بیا د پیغمبر خواته یو غریب راغی او د پیغمبر خواته یو بیمار راغی او دا ټولې دا خبرې کوي او دا ټول به ورسره لقیدو داسې وړه په خوږ اواز کې یو ټول به لقیدو نو زه خو نه لقیدم خو زه یې د ځان سره وړم راوړم ځکه چې هلته موږ تنګ نه شو نو زه هغو دا مته دی موږ سره لقې راډق بیا په منځ کې یو جذباتي خبره وکړه سمه جذباتي نو هغې سره به د عوام جذبه شو د مولوي صاحب سره خوا کې یو ډبی پروت و هغې ته به پیسې ور وویشتې ما په خپلو سترګو لیدلي چې معمولي پیسې ونه ویشتې چا روپۍ راوړه یا کړنګ وکړو 2 روپۍ ور واچولې نه ما په خپلو سترګو لیدلي داسې چې بنډل به راوړو چې به ور وویشتو هغې ته ښه مالداره خلک وو پوره نو چې هغه به ډک شولو د مولوي صاحب سره یو بل ناست دی د دې کرسۍ په دې خوا کې داسې هغه به داسې لړقېدو شین پټکی اچولی له پاسه په هغې باندې سپین څادر را اچولی او هغه بلکل ورته په دې خپو کې ناست د هغه دا کار و چې بالټۍ به ډک شو هغه بیا په بل ځای کې وړو بیا به بالټۍ کېښود ما وی دا مولا به ما سره ومني چې دا کار ناروا دی دی ومني بیخ بنیادي وي چې کاروبار یې ټول بندي په دې یو شپه کې چې دی څومره شوړه راټولوي در روان بار ربیع الاول پوره ده نه د هغې نه زیاته ده دا بالټي ډکي د سهاره پورې او اخوا یا بل چې دی اوسره خوا کې کوم بزرګ ناست هغې اخوا ته شي دا ما د خپلو سترګو هغه کوم حالات چې ما لیدلي دي هغه ما تاسو ته بیان کړو دا بدعت دی او وسیله ده د شرک طرف ته دغه شان اکثر ملګري ته تپوس کوي دوی چې دا کوم پروګرامونه کوي او دا الواګانې تقسیموي او دا خوراکونه او څاروي حلالوي د دې خوراک جایز دی او که نه نو جواب د هغې مسلې دا دی که چېرته دوی د چا پیدایش
په عقل چې خوشحالي کوي او د چا په باره کې چې خوشحالي کوي هغه پیغمبري یا د بل اکثر ګوره دوی ډېر میلادونه دي یو دغه نه چې د پیغمبر دی د پلاني بزرګ او د پلاني ولی الله ده که چېرته د هغه په نوم یې حلالوي نو بیا د څه دی د شرک دی د دې خوراک ناروا دی او که چېرته حلالوي د الله دپاره او د الله په نوم خو په دې پروګرام کې نو بیا د بدعت کوي ناروا کار کوي نه خوراکي غوره دي نه خوراکي څه دي ولي بیم خوراک نه دی پکار وجه دا ده چې تام ونه خوړه دم ونه خوړه غم ونه خوړه دم د ته احساس وشو چې زما دا کار څه دی دا غلط نو چې موت او ته په خوله غلط وایو او چې مجمره دروړي هغه ته به دې شو ټینګې نه دا خو ته مرسته کې په څه طریقې ولا پټه مرسته وکړه او چې او پلانیه کار دی غلط ته خدا کار دی صحیح دی دا غوخه چرالي دا دې بیا کار وران خو چې ته وې وروړه زما روري محبت سره کومه خو خپکیږي باندې دا کار په شریعت کې نشته او ځینې شم خوره ته احساس ووشي بل بوتم وي نو نه دغه خوراک نه دی پکار دغه شان په دې کې چې دا ګډاګانی کیږي یعنی صرف یو بدعت خو نه دی کړی یو مسله خو نه ده ګډاګانی په دې کې نشي تمش څومره چرس او هیروین او شراب چې په پاکستان کې او زموږ په ملکونو کې په دې ورځ استعمالېږي دومره بل ورځ نه استعمال ولې ځکه چې څه دی جشن دی په جشن کې پولیس راځي څوک نه وي هر سړی ځان لري دی بس ګوټ ته پروت دی او لوګي راکاږي او یعنی سړی دا وینه وکوټ کیږي اوس یو سړی ګوټ ته پروت دی سګرټ ته لوګي خېږي هلکه ولې پیغمبر وي په دې ورځ پیدا شي دی به وي زه د پیغمبر د پیدایش په ورځ خوشحاله یم چې له دې سړی وي چې ښکلې ګیرې وي او داسې دینداره وي او په جومات کې ناست وي او ذکر یې کولی او موږ ته تپوس کړی وي چې پلاني ولې ته نن ډېر ناوخته پورې ناستې ذکر کې او څه چلې یاره وي پیغمبر په دې ورځ پورې بیا هم لا خبره سزې نیسي بعضو پکې لیکلي دي هغه پوسټونه به تاسو هم لیدلي هغه دغه هغه ځای دی د هغه سنوکر نه کوي هغه لوړ چې هغه بالونه پیښې ولي په ټیبل باندې د سنوکر وایي دغه سنوکر دا لوبه چې ده نه په هغې له پاسه بورډ لګېدلی دی په هغه دوکان له پاسه وایي د عید میلاد النبي په موقع باندې د یوې لوبې سره دویمه فري خوشحالي د پیغمبر په پیدایش باندې څه ده خوشحالي ده بلکې والعیاذ بالله په الله ته قسم خورم یو پکې دغه شان بینر لګېدلی په سینما باندې وایي د عید میلاد النبي په موقع باندې یو فلم سکتو سره بل فري یعنی په داسې معاشره کې موږ اوسېږو او چې د خبره وکړه چې دا کار نشته وابي ته وروي هغه وایي د پیغمبر د پیدایش په ورځ خوشحاله دی او دی ورته څه وایي دې ورته وایي چې نشته نور پکې داسې ډېر ناروا کارونه دي الله یې چې موږ ساتي زما په دې موضوع باندې ګوره یو زوړ بیان هم شتي ما د ښکاري 2-3 کاله مخکې ما کړی نو یو به هغه بیان واورئ د هغې موضوع لکه دې نه جدا ده هلته جدا بل شان تفصیل دی او په دې کې موږ بل شان تفصیل وکړو نو چې دواړه واورئ نو انشاءالله ډېرې مسلې به ستاسو ذهن کې کینی الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه بدعت نه ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د صحابه کرامو په لار روان کړي ګوره د ټولو زیات مین خلک په پیغمبر باندې څوک صحابه کرام هغوی دا کار نه دی کړی بیا تابعین هغوی نه دی کړی نو الله دې موږ د هغوی په نقش قدم روان کړي